تپوسې مو که کنه چې د مور به څنګه خیال ساته مور به په سورلۍ کې نیولي او مهار به یې نیولی و روان خلق په بازارونو کې ولاړو امام اعظم ابو حنیفه مهار نیولی د چا مهار ونیو دا خو د وخت فقیه دی وی په سورلۍ مور ناسته د مهار نیولی دی سرګي روانه کړې دومره به د مور احترام چې راغې تپوس وکړو هغه وی هغه تان مې خرڅ کړی هغې کې هغه نقصان وی هغه نارانیر شوي امې نو ویلې هغه څیز مې خرڅ کړی دی امام صاحب ورته نو دی ویلې وی نه وی ښه د سړي نښې راته ښیه په نښو یې د سړي کلی معلوم کو چې دا د دغې کلي او بیا یې سورلي په کرایه ونیو او د هغې سړي کلي ته لاړ هلته یې هغه سړی معلوم کو ورته وی دا کپړه په تا باندې زما دکان نه در خرڅه شوې وه په دې کې دا نقصان هغه تا ته نه ویلی شوی ما ته په هغې نقصان خبر کړي ورته وی دا کپړه په تا باندې زما دکان نه در خرڅه شوې وه په دې کې دا نقصان هغه تا ته نه ویلی شوی ما ته په هغې نقصان خبر کړي که اوس دا کپړه الې او که ما ته یې واپس کوې ستا خوښه مسلمان سره خیرخواهي شته مسلمان نن د مسلمان سره خیرخواهي ګاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبروه دې مه خدای دې خبروه مه د دې حالاتو خدای دې په مونږ رحم وکړي راشئ د ګاونډیانو حالات وګورئ یو ګاونډي بل ته داسې پروت دی که نه ته به وایې چېرته دا د ده په ګاونډ حربي کافر پاتې کېږي د سره حکم د جهاد شوی دی داسې حال دی د مسلمان سره نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دله دې ګاک دا سیز واپس راوړه وایي چې دا مې نه دی خوښ دی ورته وایي هو پیسې دې واپس واله او دا سیز راکړه ښه په خوشحالۍ تقریر به ورته نه کوي پیسې به ترې نه کموي که پیسې ترې کمې کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر یې ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي نو اوس په تاسو ته خپل اندازه شوي دی دکاندار نه چې موږ څه شی اوسه بیا یې واپس وړو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وایي دا رنګ بدلوم لکه د هغه تقریر شروع کوي که نه نو دی ورته دا ویلی نه شي چې زه یې واپس کو هغه تا ته وایي کلر بدلوم وایي کلر بدلول وروستو خبره ده که دا سیز واپس کوې نو دلته یې کېده هم پیسې دې واله هغه چې دا ته څنګه ښه سړی شوې وایي نن چې ته داسې ستومانه ماله راغلی داسې ستومانه به زه یو ورځ د الله ذات لم ورځم زه به هم داسې حاجتمند د خدای مخې له ورځم نن ته حاجتمن یې یو ورځ به زه هم حاجتمن یم دا که نن زه مالدار یم او تاجر یم خو یو ورځ را روانه ده زه به حاجتمن الله له ورځم چې دی ګاک ته دا سیز پیسې واپس کړي او هغه سیز ترې نه والي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقال الله عثرته یوم القیامه وی الله وی چې دا کس مال مخې له راشي دا دکاندار زه به دې دکاندار ته وامه چې تا د ګاک سره اقاله کړې وه دی به وی او زه به ورته وایم چې نن زه ستا سره اقاله کوم ما سره اقاله کوي او دا ګناهونه دې ټول راکه او د دې په بدله کې جنت واله زه جنت